السلام علیکم جی څنګه یې ښه تاسو ښه جی نن زموږ چې کوم لیکچر دی هغه دی بیډ ډیټس صحیح ده جی بیډ ډیټس چې دی دا اف ای ټو کې هم چیپټر شته اف 3 کې هم چیپټر شته د اف ای ټو اف 3 دواړو دپاره ریکارډ کوم دا لیکچر ښه جی بیډ ډیټس مونږ ویلیو په اف ای 1 کې د صرف یو ډبل انټري راغلی وه چې بیډ ډیټس ډبل انټري کول غوښتو په ریسیوبل لیجر کنټرول اکاونټس کې صحیح ده خو دلته په هغې باندې کمپلیټ یو چیپټر دی بیډ ډیټس څه ته وایي ګورئ سمپل بیډ ډیټس موږ هغه ریسیوبل ته وایو کم ریسیوبل چې وتښتېدو مړ شو یا چې دی هغه بینکرپټ شو مطلب سمپل دا دی چې هغه ریسیوبل چې هغه اوس تا ته پیمنټ نشي کولی صحیح ده د هغه فاینانشلی حالت خراب شو هغه تا ته پیمنټ نشي کولی د ته موږ څه وایو بیډ ډیټس ورته وایو دلته یو انټري ما کړې ده کریډټ سیلز صحیح ده کریډټ سیلز موږ وکړو د 1 لک روپو صحیح ده انټري زه څه کوم د کریډټ سیلز دپاره ډیبټ ریسیوبل کریډټ سیل ریسیوبل موږ ډیبټ کو ځکه زموږ ایسټ دی سیل زه کریډټ کوم ځکه سیل د زموږ انکم سیوا کیږي هغه ما کریډټ کو ریسیوبل موږ کوم ځای کې ریکارډ کو په خپل بیلنس شیټ کې صحیح ده ایز ا کرنٹ ایسټ یاد ساتئ اف ای ټو کې تاسو ته پته چې کم یو آیټم کم ځای کې ریکارډ کیږي لکه دلته ریسیوبل دی نو ریسیوبل زم کرنٹ ایسټ دی بیلنس شیټ کې ریکارډ کیږي سیل د وجې زموږ انکم سیوا کېږي او انکم موږ ریکارډ کوو په کوم ځای کې پروفټ اینډ لاس کې صحیح ده نو دا پروفټ اینډ لاس ته لاړ شي ښه جي دا انټري موږ وکړه اوس دا ریسیوبل ما ځان سره په بیلنس شیټ کې زه کرنټ ایسټ خو ریکارډ کړی دی صحیح ده خو اوس دا ریسیوبل په دې حالت کې نه دی دا کس په دې حالت کې نه دی په دې کنډیشن کې نه دی چې تا ته پیمنټ وکړي نو ستا هغه ایسټ بدل ته اوس ته واپس ختمې دا به څه ته چینج کړې بیډ ډیټ ته دا 1 لک روپۍ ستا څه شوې بیډ ډیټ شوې څنګه ډیبټ اوس موږ کوو بیډ ډیټ ځکه زموږ ایکسپنس دی کریډټ موږ څه کوو ریسیوبل بیډ ډیټ زموږ ایکسپنس شو که نه 1 لک روپۍ ما ریکارډ کړی وی چې دا زموږ ریسیوبل دی خو ستا ته پیمنټ نه کوي چې نه کوي ستا ریسیوبل ختم شو بیلنس شیټ نه به دا موږ راوباسو صحیح ده بیلنس شیټ نه ختم شو کوم ځای کې به ریکارډ شي اوس به ایز ا بیډ ډیټ ریکارډ شي بیډ ډیټ چې ته ریکارډ کړې بیډ ډیټ ایکسپنس دی چې بیډ ډیټ ایکسپنس دی نو ایکسپنس موږ پروفټ اینډ لاس ته ریکارډ کوو او کریډټ به څه کم ریسیوبل ځکه چې ریسیوبل کې زما کمی راغی ریسیوبل چې کمیږي هغه ایسټ دی ایسټ چې ډیکریز کېږي نو به زه کریډټ کوم نو د بیډ ډیټ انټري به موږ څه کوو ډیبټ بیډ ډیټس اینډ کریډټ ریسیوبل صحیح ده ښه جی دلته اوس یاد ساتئ چې بیډ ډیټ تا ته ریکورډ شو بیډ ډیټ ریکورډ نه مطلب دا دی چې دا کس چې کم ستا به پیسې وي هغه سره ول پیسې نه وي تا بیډ ډیټ حساب کړو خو اوس څه چلو شو اوس هغه واپس راغی تا ته وایي چې یاره زما بزنس اوس ښه شو زما فاینانشل سټیبلیټي راله زه اوس په دې کنډیشن کې یم چې تا ته پیمنټ کولی شم نو که جسټ دی راغی او تا ته یې وینا وکړه نو انټري به موږ څنګه کړو زما ریسیوبل واپس سیوا شو ریسیوبل به زه ډیبټ کم او کریډټ بیډ ډیټ کم بیډ ډیټ زما ایکسپنس او ایکسپنس زما کم شو نو کریډټ به زه بیډ ډیټس کم صحیح ده خو که فرض که دا ریسیوبل راغی او تا ته یې مخ سره پیمنټ وکړو چې کله بیډ ډیټ راغی او پیمنټ یې وکړو نو ډیبټ به زه کیش کم ځکه ما ته کیش میلاو شو کریډټ به زه څه کم بیډ ډیټس به کم صحیح ده دا خو سمپل بیډ ډیټس او د هغې انټري شوه اوس ګورئ هر یو بزنس چې دی پای کې منیجمنټ ناست دی او د منیجمنټ ډیفینیشن موږ کوو چې هغه پلانینګ کوي کنټرول راولي اینډ ډیسیژن میکینګ فار د بزنس کوي ګوره د اول نه موږ ته پته یې موږ ویلی دی ریسیوبل ایجډ انالیسس صحیح ده ریسیوبل ایجډ انالیسس موږ ویلی دی صحیح ده ریسیوبل ایجډ انالیسس صحیح ده دا یو انالیسس موږ کوو موږ دا ګورو چې کم ریسیوبل موږ له څونه ټایم پس پیسې راکوي نو چې کله موږ دا ریسیوبل ایجډ انالیسس کوو موږ ته پته ولګي چې یاره زموږ کم ریسیوبل په څه پوزیشن کې دی نو فرض کا موږ ته پته ولګي دا چې زما چې دا کم ریسیوبل دی د هغه نه څه نوم دی اے بي سی چې زما کم ریسیوبل دی دی فاینانشلی سټیبل نه دی صحیح ده فاینانشل انسټیبلیټي ته روان دی مالي حالات د ده څه کېږي خرابېږي ورو نو موږ څه چل وکړو موږ داسې چل به دلته اوس کوو صحیح ده چې موږ به کوشش دا کوو چې د ده نه موږ زیاتې پیسې څه کړو هغه کور کړو صحیح ده د ده چې اوس ته پیسې کور کې نو ته بس چل کې 1 لک روپۍ پې ستا وې صحیح ده 1 لک روپۍ پې ستا وې اوس تا ته پته ولګي چې دا ریسیوبل خو په ښه کنډیشن کې نه دی چې ما ته پیمنټ وکړي نو ته ورته څه وې چې یاره زه به تاله الاونس درکړم الاونس څه دی یو سپیشل ټایپ اف ډسکاونټ دی چې موږ یې هغه ریسیوبل ورکوو کم چې فاینانشلی انسټیبل شو صحیح ده دلته به 100,000 روپۍ زه هغه اعلانس ورکړم چې بای دا 100,000 روپۍ ستا شوې خو په دې 1 لک کې دا 80,000 خو مال راکړه که نه نو چانسز سیوا شي دلته عکس به هم سوچ کوي چې یاره 1 لک روپو قرض زما په 80,000 ختمېږي نو ښه خبره دا ده چې زه څه وکړم دا 100,000 روپۍ پاتې کړم او دا 80,000 دوی ته څه کم پی کړم نو دې ډسکاونټ ته موږ څه وایو دې ته موږ الاونس وایو صحیح ده اوس د الاونس انټري به موږ څنګه کوو ډیبټ بیډ ډیټس اینډ کریډټ الاونس
ګوره الاونس تا 20,000 شل زر روپۍ ته الاونس ورکو د دې مطلب دا شو چې دا شل زر روپۍ ته ایکسپنس وکړو که نه دا 20,000 ته ایکسپنس وکړو ښه دلته یو خبره یاد ساتئ زه دا نمبر چې دا بالکل په پښتو کې وایم لکه 20,000 په ځای زه پریفر کوم چې شل زره ووایم د هغې یو ریزن دی ریزن دا دی چې یو خو پاکستان کې زموږ خپل پښتانه سټوډنټس دي بل افغانستان ډېر شی پښتانه سټوډنټس دي چې هغو ته اکثر انګلیش کې مسلې اردو کې مسلې نو زما چې دا پینل دی نو په دې به زه په اردو لیکچرز هم تاسو ته اپلوډ کوم پښتو به هم اپلوډ کوم صحیح ده نو اکثر دا نمبر چې زه په پښتو کې بیا ځکه یم چې دا پښتانه سټوډنټس ټول پې پوهېږي صحیح ده ښه جي الاونس سپیشل ټایپ اف ډسکاونټ ته چې دا شل زر روپۍ تا دلته ډسکاونټ ورکو د دې مطلب دا دی چې شل زر ته ایکسپنس کړی 80,000 د 80,000 روپۍ ته کور کې نو د الاونس انټري به موږ څنګه کوو ډیبټ بیډ ډیټس اینډ کریډټ الاونس بیډ ډیټس ایکسپنسز به په ډیبټ ریکارډ کوم او الاونس زما په ریسیوبل کې کمی راغی الاونس اول زما ریسیوبل څونه 1,00,000 چې اوس ما الاونس ورکو اوس زما ریسیوبل څونه شو 80,000 نو مطلب زما ریسیوبل د الاونس د وجې راکم شو چې د الاونس د وجې زما ریسیوبل کمیږي نو هغه خو ایسټ دی چې ایسټ کمیږي زه به په کریډټ سایډ لیکم نو ډیبټ بیډ ډیټس اپ پرافټ اینډ لاس ته لاړ شي از ایکسپنس ریکارډ شي کریډټ الاونس زما ریسیوبل کمی راغی نو الاونس به زه کوم ځای کې ریکارډ کوم بیلنس شیټ کې صحیح ده ښه جي وس انکریز ان الاونس راغی تا شل زر روپۍ پرېښودی خو تا ته دا کس وایي چې نه ما ته 10 زر روپۍ پرېږده او 1,000 روپۍ به زه تاله درکړم 70,000 به زه تا ته پی کړم صحیح ده نو دې ته وایي انکریز ان الاونس اوس الاونس کې انکریز راغی نو تا خو الرډي هلته انټري کړې وه چې الاونس زما شل زر راغی خو اوس پکې انکریز څونه راغی 10,000 روپۍ نو سیم انټري به بیا موږ وکړو بیډ ډیټ ستا په 10,000 روپۍ نورې ایکسپنس سیوا شو او په 10,000 ستا ریسیوبل الاونس د وجې کم شو نو په کریډټ زه ولیکم که اوس فرض کا ته تا شل زره تا ته الاونس میلاو شو هغه تا ته وایي چې نه نه خیر دی حالات مې لږ خراب دي خیر دی 15,000 روپۍ راته پرېږده او باقي چې دی نو هغه به زه تا ته پی کړم صحیح ده نو انکریز ان الاونس چې راشي ډیکریز ان ریسیوبل شي صحیح ده ډیکریز ان الاونس چې راشي انکریز ان ریسیوبل شي پوه شوې که نه انکریز ان الاونس نه مطلب دا دی چې بیډ ډیټس کې انکریز راغی نو دا 5,000 چې هغې الاونس واغست مطلب دا دی چې 15,000 هغه الاونس یې تا ته واپس کړو نو ډیکریز ان الاونس راغی د هغې په ډیبټ باندې اوس الاونس راغی نارملي الاونس راځي په کریډټ سایډ باندې خو دلته په ډیبټ سایډ ما ولیکو زما ریسیوبل واپس سیوا شو په 15,000 چې 15,000 زما ریسیوبل سیوا شو ځکه به زه الاونس څه کم ډیبټ به کم کریډټ به زه څه کم بیډ ډیټس به کم بیډ ډیټ ایکسپنس ته کم شو نو یاد ساتئ که په یو انټري کې ډیکریز ان ایکسپنس راغلی نو ډیکریز ان ایکسپنس ته موږ سنډري انکم وایو د دې داسې مطلب شو چې یا ستا ایکسپنس کم شو یا ستا انکم سیوا شو مطلب خو یو راغی که نه صحیح ده بله خبره یاد ساتئ چې وی کانټ ریکارډ اور الاونس ان ریسیوبل لیجر کنټرول اکاؤنٹ ګوره بیډ ډیټس موږ کوم ځای کې ریکارډ کوو په ریسیوبل لیجر کنټرول اکاؤنٹ کې ځکه چې د بیډ ډیټ انټري څه ده ډیبټ بیډ ډیټس اینډ کریډټ ریسیوبل په هغې کې د ریسیوبل ذکر شوی دی نو ځکه هغه زه ریکارډ کوم په ریسیوبل لیجر کنټرول اکاؤنٹ کې خو د الاونس په انټري کې خو د ریسیوبل ذکر نه دی شوی کوم دا زه ریسیوبل لیجر کنټرول اکاؤنٹ کې نه ریکارډ کوم دا به زه په کوم اکاؤنٹ کې ریکارډ کوم بیډ ډیټس اکاؤنٹ کې بیډ ډیټس ایکسپنس اکاؤنٹ ته دی اوپننګ به په ډیبټ سایډ راځي کلوزینګ به په کریډټ سایډ راځي اوس یاد ساتئ بره ما دلته لیکلي دي په اکاؤنٹ کې ورته بیا وګورئ که انکریز ان الاونس راځي انکریز ان الاونس مطلب انکریز ان ایکسپنس انکریز ان ایکسپنس مطلب انکریز ان بیډ ډیټس نو هغه به زه ریکارډ کوم په بیډ ډیټس کې ډیبټ سایډ ته که ډیکریز ان الاونس ته ډیکریز ان الاونس مطلب ډیکریز ان ایکسپنس او ډیکریز ان ایکسپنس مطلب ډیکریز ان بیډ ډیټس هغه به زه کریډټ سایډ ته ریکارډ کوم صحیح شو جی دې پورې به کلیر وي صحیح ده که کلیر نه وي دا ویډیو دلته پاز کوئ او دوباره لاړ شئ بیا یې وګورئ صحیح ده ښه جی اوس یو بل ټاپک دی دا بیډ ډیټس دی دې کې دغه یو څو خبرې دي دې کې نور څه نشته کوېسچن چې څنګه راځي کوېسچن هم ما دې کې تاسو ته سولف کړي دي صحیح ده بل ټاپک دا دی چې الاونس زموږ سره ټایپس دي یو موږ وایو سپیسیفیک الاونس یو موږ وایو جنرل الاونس سپیسیفیک الاونس مطلب دا دی چې زه خپل یو سپیسیفیک کسټمر ته یو سپیسیفیک ریسیوبل ته سپیسیفیک اماونټ یو خاص اماونټ یو خاص ریسیوبل له ورکوم لکه دلته احمد چې ما ولیکو دا زما خاص ریسیوبل شو 5,000 یو خاص اماونټ دی 15,000 صحیح ده نو دا چې کله زه داسې خاص ریسیوبل ته خاص اماونټ ورکوم هغه سپیسیفیک الاونس وي جنرل الاونس یا پرسنټیج کې او جنرل الاونس موږ ټول ریسیوبلز له ورکو صحیح ده ریسیوبل دپاره چې دی اکثر موږ وکړو 1% د ټول ته الاونس میلاو شو چې هغو دستې موږ ته پیمنټ وکړي ښه جي دلته ما تاسو ته یو فارمیټ جوړ کړلی چې کله کوېسچن راشي پای کې تاسو له بیډ ډیټس هم درکړي پای کې الاونس هم درکړی پای کې جنرل الاونس هم درکړلی کوېسچن به کېږي څنګه دلته موږ له کوېسچن راکړلی چې ټوټل ریسیوبل دی 1,00,000 نو په کوېسچن کې به د ټول ناول ته څه ماینس کې بیډ ډیټس به ماینس کې چې بیډ ډیټس ماینس شي او کم
ریسیوبل سره رالو اوس په دقه باندې الاونس مونږالو ځکه چې بیډ ډیټس هغه ریسیوبل دي چې هغه ته پیمنٹ نه کوي نو چې نه کوي ته به الاونس په هغه ریسیوبل ورکوي کوم چې ته پیمنٹ کوي صحیح ده نو 90,000 دا لس کم 1 लाख روپۍ چې تاسو رقم رالی سپیسیفیک الاونس ته لس زره ته ماینس کا 8000 پاتې شوې اوس جنرال الاونس 2% به ته په دې باندې والی نو تاسو راغه 1400 راغه 1600 صحیح ده به ماینس کې نو دلته تاسو را اکچوال ریسیوبل سونه دي 78,400 صحیح ده خجی دلته کې اوس دا یاد ساتئ دلته یو دا بل کوېسچن دی دې کوېسچن کې ما دا تاسو ته منشن کړلی چې تاسو ته لاست ایئر الاونس درکړل چې لاست ایئر تیر شوي کال زم سره الاونس و 100,000 په دې کال زم سره الاونس ته سونه 28,000 28,000 صحیح ده لاست ایئر الاونس او د دې کال الاونس د لاست پیریډ الاونس او د دې کال الاونس یې دا موږ کمپیر کوو لاست پیریډ او د دې پیریډ کچرته کې لاست پیریډ کې تاسو سره 100,000 سونه د 30,000 ده د دې مطلب دا دی چې تاسو په الاونس کې 8,000 روپۍ 8,000 روپۍ سره راغلی انکریز راغلی نو چې 8,000 روپۍ تاسو سره انکریز راغلی نو دا 8,000 تاسو سره انکریز ان بیډ ډیټس راغی په 8,000 باندې ستا ایکسپنسز څه شو سیوا شو صحیح ده ښه جی دغه شان تاسو له په کوېسچن کې درکړي چې تیر کال ریسیوبل سوري الاونس یو فرض که 100,000 و د دې کال الاونس چې هغه 15,000 دی د دې مطلب دا راغی چې ډیکریز ان الاونس راغی اوس که انکریز ان الاونس دی دا به زه په بیډ ډیټس اکاونټ کې په ډیبټ سایډ لیکم که ډیکریز ان الاونس دی نو به زه په بیډ ډیټس کې کریډټ سایډ ته بیا لیکم صحیح ده دلته کې اوس یو بل ټاپک دی ګروس ریسیوبل څه ته وایي ګوره یو زم سره ګروس ریسیوبلز دي یو زم سره نیټ ریسیوبلز دي ګروس ریسیوبلز هغه په کمی کې الاونس ته الاونس ته نه دی ماینس کړی نیټ ریسیوبل موږ هغه ته وایو چې هغې کې موږ الاونس ماینس کړو نو هغه ورته موږ څه وایو نیټ ریسیوبلز ورته وایو صحیح ده ښه جي اوس دلته یو کوېسچن راکړی دا د دې چپټر د ټول نه مشکل کوېسچن دا یو دی صحیح ده دا کوېسچن درته ما کړی دی یو درته بل کوېسچن ما کړی دی تاسو له ما آیډیا کانسیپټ درکو اوس چې په کټ کې تاسو کوېسچن یې کوئ ټوټل دا خبرې دي تاسو ته به یو دوه خبرې کړي چې لاست ایئر دونه الاونس و د دې کال دونه الاونس دی بس دا سمپل کلکولیشن کول دي دواړه به کمپیر کې که انکریز راغلی بیډ ډیټس اکاونټ کې ډیبټ ته لیکه که ډیکریز راغلی کریډټ ته لیکه دا کوېسچن چې ما کم لیکلی دا د ټول نه ګران کوېسچن پکې دا د دې نه ګران کوېسچن په دې کې بل نه راځي صحیح ده په دې کې تاسو څه ویلي وایي لاست ایئر زموږ سره چې کوم کلوزینګ ریسیوبلز و هغه څونه دي 2 लाख صحیح ده 2 लाख زم سره څه دي د لاست ایئر کلوزینګ ریسیوبلز دي د تیر شوي کال چې کوم الاونس دی هغه دی 15,000 بیا د دې کال حساب شروع شو په دې کال کې ستاسو سره بیډ ډیټس دي 15,000 تا کریډټ سیل کړی 2 لک روپۍ تا ته کیش ریسیوټ شوی 1 लाख روپۍ تا ډسکاونټ هم ورکړلی 4,000 روپۍ نو ته داسې کار وکړه د دې کال کلوزینګ ریسیوبل معلوم که خو دا ریسیوبل به کم وي ګروس به وي نیټ به نه وي نیټ خو هغه ریسیوبل چې تا ته الاونس دی ماینس کو صحیح ده بیا یې تاله د دې کال الاونس درکړی پر کوېسچن کې به یې تیر کال او د دې کال الاونس درکړی د دې کال الاونس څونه دی 13,000 یا 14,000 صحیح ده اوس یاد ساتئ چې کله زه ریسیوبل لیجر کنټرول اکاونټ جوړوم دا کوېسچن دلته ما کړی دا به زه ستاسو دپاره دوباره وکړم ښه ګوره کله چې زه ریسیوبل لیجر کنټرول اکاونټ جوړوم زه چې کم ریسیوبل لیکم نو هغه څه پکار دي هغه نیټ ریسیوبل پکار دي صحیح ده ځکه چې الاونس زه نه ریکارډ کوم که نه الاونس زه په ریسیوبل لیجر کنټرول کې اکاونټ کې نه ریکارډ کوم نو په دې وجه به موږ څه وکړو موږ به نیټ ریسیوبل لیکو نیټ ریسیوبل لپاره څه طریقه دلته ما لیکلی ګوره لاست ایئر چې کم ریسیوبل موږ له راکړي هغه څونه دي 2 لک روپۍ د لاست ایئر چې کم مال الاونس راکړی و هغه څونه دی هغه دی 15,000 نو کله چې د لاست ایئر ریسیوبل نه تا لاست ایئر الاونس لرکو ستا سره څه راغی 185,000 ستا سره ریسیوبل راغی اوس ما ته یو جواب راکوئ دلته کې چې د لاست ایئر ستا کم ریسیوبلز و هغه به د دې کال لپاره اوپننګ وي که نه د لاست پیریډ چې کم کلوزینګ د دې پیریډ دپاره اوپننګ وي که نه نو مطلب دا دی چې دلته دا 185,000 ریسیوبل زم دپاره څه دي اوپننګ بیلنس دی اف دیز ایئر صحیح ده د دې کال زم سره دا اوپننګ بیلنس شو ښه جي دلته کې دغه ایډجسټمنټ خو شو که نه اوپننګ موږ فایند کو الاونس موږ لرکو نیټ ریسیوبل موږ ولیکل بیډ ډیټ ستا سره دي 5,000 ګوره اوس چې بیډ ډیټ زه کله په کنټرول اکاونټ کې لیکم یو خبره په ذهن کې ږدئ چې دا بیډ ډیټس د ریسیوبل سره څه تعلق ساتي که نه ساتي نو موږ ته پته ده بیډ ډیټس د ستا ریسیوبل کمیږي چې ریسیوبل کمیږي په ریسیوبل لیجر کنټرول اکاونټ کې به دا کم سایډ ته زه ولیکم کریډټ سایډ ته چې ریسیوبل کمیږي موږ یې کریډټ کوو که نه نو به زه کم سایډ ته ولیکم کریډټ سایډ ته صحیح ده
دا 5000 ما کریډټ سایډ ته ځکه ولیکل چې بیډ ډیټس دی او بیډ ډیټس د وجې زموږ ریسیوبل کمیږي چې ریسیوبل کمیږي نو به زه کم سایډ ته لیکم کریډټ سایډ ته صحیح ده ښه بیا یې سره کړلی کریډټ سیل د وجې زموږ ریسیوبل سیوا شي نو به زه څه ولیکم ډیبټ سایډ ته به یې ولیکم ښه بیا څه دی کیش ریسیوډ چې کله تا ته کیش ریسیوډ شي د دې مطلب دا دی چې ستا ریسیوبل کم شو که نه چې تا ته کیش راغی خو ریسیوبل ختم شو نو دا کیش ریسیوډ راغی زموږ سره بیا ډسکاونټ الاوډ چې ته کله ډسکاونټ ته الاو کو د دې مطلب دا دی ستا ریسیوبل کم شو تا ولې ډسکاونټ ورکو که نه 4000 همغه ډسکاونټ ورکړی دی صحیح ده ډسکاونټ الاوډ نو به په کریډټ سایډ ولیکو د دې نه پس کلوزینګ ریسیوبل معلومول دی او کرنټ ایئر الاونس دی 13000 دغې له خو به راځو کلوزینګ ریسیوبل زموږ فایند کېږي په کریډټ سایډ باندې دا فایند کول دي د دې لپاره به سمپل موږ څه وکړو دواړه سایډونه به زه ایډ کم کم سایډ سیوای دواړه سایډ ته به زه ولیکم 185 دا سایډ سیوا دی دا به زموږ سره راشي 485000 نو سوري 385 به راشي صحیح ده 385,000 به دا راشي دا سیوا دی دا به زه دلته هم ولیکم 385,000 صحیح شو ښه 385,000 نه به زه 1 لیک بیا 4,000 او 5,000 مطلب دا دی ټوټل به تیزه 1,09,000 ماینس کم صحیح ده چې 1,09,000 تیزه ماینس کم دا به زما سره څه راشي 276,000 نو دا موږ فایند کو صحیح ده دا موږ فایند کو کلوزینګ ریسیوبل خو دا کلوزینګ ریسیوبل خو د اکاونټ نه فایند شو چې د اکاونټ نه فایند شو نو مطلب دا زم سره کم دی دا زم سره نیټ کلوزینګ ریسیوبلز دي چې نیټ کلوزینګ ریسیوبل دي د دې کال الاونس په کې زه ایډ کم ولې به کې ایډ کوم زمانه ګراس ریسیوبل غوښتي چې د دې کال الاونس په کې زه ایډ کم زما سره ګراس کلوزینګ ریسیوبل څونه رالو 289,000 صحیح ده نو موږ په دې طریقه څه وکړو کلوزینګ ریسیوبل معلوم کو هغه هم ګراس والا پوه شوئ ښه جی دلته یو بل کوېسچن یې موږ راکړی په دې کوېسچن کې موږ ته څه وایي چې زموږ سره بیډ ډیټس دي 20,000 ریسیوبل دی 1,00,000 روپۍ لاست ایئر الاونس یو هغه 3,000 او کرنټ ایئر الاونس 5% اف ریسیوبل دی کوېسچن به زه څنګه کومه د ټول ناول تا دی چې لاست ایئر کوم الاونس درکړی صحیح ده هغه دی زموږ سره 3,000 د دې کال الاونس تا سره څونه راغی 5,000 ما څنګه معلوم کو د دې کال لا 5,000 ما څنګه معلوم کو صحیح ده نو دا تا ته ویلی کرنټ ایئر الاونس دی 5% دی نو ته خپل ریسیوبل والا صحیح ده او د دې نه به اول ته بیډ ډیټس ماینس کړي هله به موږ ریسیوبل بیا فایند کوو صحیح ده دلته زه تاسو ته ولیکم چې ریسیوبل زم سره څونه دي د هغې نه بیډ ډیټس ماینس شو ریسیوبل زم سره دلته دي 1,00,000 روپۍ بیډ ډیټس زم سره څونه دي 20,000 زم سره ریسیوبل څونه رالو 80,000 چې زما سره رالو نو 5% به اوس زه د دې والم صحیح ده په دې طریقه به معلومو که نه صحیح ده چې 5% د دې زه والم د 80,000 د هغې نه به څونه راشي 4,000 صحیح ده هغه زم سره څونه راځي 4,000 صحیح ده دلته دا بل کوېسچن مې بي شوی دلته زم سره څونه راغی 4,000 راغی نو انکریز ان الاونس دلته څونه راغی 1,000 راغی چې 1,000 انکریز ان الاونس راغی نو به زه کوم ځای کې ولیکم بیډ ډیټس اکاونټ کې به یې زه ولیکم صحیح ده چې 1,000 انکریز ان الاونس دی نو زما سره ټوټل بیډ ډیټ څونه شو اوس ټوټل بیډ ډیټ زما سره شو 21,000 صحیح ده 21,000 څنګه شو 20,000 خو الریډي ستا بیډ ډیټ سو که نه صحیح ده 20,000 خو ستا الریډي بیډ ډیټ سو او د دې کال کې څه چل شوی دی 1,000 ستا الاونس سیوا شوی دی چې 1,000 ستا الاونس سیوا شوی دی د الاونس د وجې ستا بیډ ډیټ سیوا شو چې بیډ ډیټ سیوا شو نو اوورال ستا ایکسپنس سیوا شو دا به چېرته لاړ شي دا پروفټ اینډ لاس ته لاړ شي نو په دې کوېسچن کې زموږ نه تپوس کړی چې پروفټ اینډ لاس کې به ایکسپنس موږ څونه ریکارډ کوو نو په دې طریقه موږ فایند کوو صحیح ده دا زموږ ټوټل بیډ ډیټس چپټر شو په دې باندې دغه شانتې کوېسچن راځي ګوره پیپر کې به د دې نه تاسو ته انکریز اینډ ډیکریز الاونس والا انټري راتلی شي بیډ ډیټس والا انټري راتلی شي د دې سره سره دا کوېسچن ډېر ضروري دی دا چې کوم موږ وکړو ګراس والا نیټ والا ټول نه ګران کوېسچن د دې په کټ کې دا دی صحیح ده بیا نارمل کوېسچن یې داسې دا یو دی چې ته انکریز ان الاونس راځي بیډ ډیټس کې ډیبټ لیکه ډیکریز ان الاونس راځي یا کریډټ ته لیکه دا فارمیټ دلته کې یاد ساتئ چې اول به موږ د ریسیوبل نه بیډ ډیټس ماینس کوو بیا به سپیسیفیک الاونس ولو بیا به جنرل الاونس ولو ډېر اسان او ډېر زبردست چیپټر دی صحیح ده تاسو چیپټر ریډ کړئ کې پلان بک کې چیپټر ریډ شي په هغې باندې کوېسچنز وکړئ کوېسچن باندې پوه نه شئ ماته کامنټ سیکشن کې ووایئ که نه بله ویډیو پسې بیا د کوېسچنو جوړه کړو صحیح ده خپل خیال ساتئ الله حافظ